نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو کسو هغه یو ویډیو ورکړی دا د مولانا صاحب خلاف، او په هغه کې دا وایي چې مولانا صاحب دا د امریکای ایجنټ دی او داسې څه نامناسبې خبرې کړي دي. خو تاسو د ټول نه مخکې اول دغه کلیپ وګورئ، بیا تاسو سره څه خبرې کوم. واورئ دا خبره په غور سره واورئ. مولانا فضل الرحمن د امریکای ایجنټ دی، د امریکای ایجنټ دی، ملایان ته خاص کرتا وایم. مینوالو دا ویډیو تاسو وکړه د فضل الرحمن د پارټۍ خپل یو کس و چې فضل الرحمن د امریکای نه د سفیر نه و چې مالم یو موقع راکنه چې تاسو نواز شریف او زرداری له مقر کې مالم یو موقع راکنه. دی فضل الرحمن ته پته و چې ما د اسلام د لپاره سندې کړل، د پاکستاني قوم د لپاره په 40 کال کې سندې کړل، صرف ارامي تنخواګانې مې اغستې دي او نور مې دوی د لپاره سندې کړل ځکه د هغوی نه د مدد چې ما له سپورټ راکوي، امام وزیر اعظم کوي که نه، چې به ده کې سخت خپل حیثیت و نو ده به د هغه نه سپورټ نه غوښتو. خو فضل الرحمن تر مخکې نه د خپل شکست پته وه چې دا د پاکستان وزیر اعظم غواړي، ته خو د خپل کلي نه بېلله خپل سیټه بېلله ده، نو دا څنګه د پاکستان کې راوتی نن احتشار پیلوئ؟ ده خو خپل په خپله نه ده ګټل، نو د وزیران به یې څه وګټي چې د پارټۍ مشر خپل سیټ ونه ګټي، نو د هغه وزیران د هغه نوره ښکته طبقه چې د هغه به پاکستان څوک به سپورټ کړي، څوک به ور ووټ ورکړي. دا چې نن هم دی روډون ته راوتی، دا په خپل نن دی راوتی، دا دغه امریکای ایجنډه ده، په دغه امریکای په ایجنډه باندې راوتی دی. محترمو، تاسو دغه کلیپ وکتو، دې کس دا په د خپل کلیپ کې دا ویلي چې د مولانا سے خپل کس وایي چې دا د امریکای ایجنټ دی. نو ټول اول نمبر خبر خدا دا کومه برګي جنډې چې تا ته په نظر راځي او دا کم مولا چې پټکې والے دا خبرې کوي، دا د مولانا سے د پالټۍ کس نه دی، دا د شیرانی د پالټۍ کس دی، او شیرانی چې کوم دی الریډي زموږ مخالف دی، نو لہذا هغه به ورځ شپه دا چغې وایي. نو که دې کس په دغه ټایم کې دا خبره کړې چې مولانا صاحب د امریکای ایجنټ دی، نو دا څه ناشنا خبر نه ده، د مولانا شیرانی چې کوم د پالټۍ کس دی د مولانا صاحب د پالټۍ کس نه دی. صحیح شو؟ او بل ته دا خبره کې چې دا مولانا صاحب دا چې کوم دی د امریکای ایجنټ دی او دا په خپل نه دی راوتی، نو او بیا پکې دا خبره هم تا کړې ده چې مولانا صاحب چې کوم دی دا د پالټۍ او د جماعت مشر دی چې د په خپل وټونه وبلله، نو لاندې خلک به وټونه څنګه وګټي؟ نو دا الحمدلله ټول دنیا ته معلومه ده او خلک وایي نور په ګوته باندې نه پټېږي چې مولانا صاحب پیل شوی څنګه دی او مولانا صاحب هغه وټونه څنګه بیللی دي. دا مخکې وروسته چې کوم گیم شوی دی، زه په هغه وضاحت باندې نه ورځم، او عمران خان چې کوم دی هغه څنګه راغلی دی، دا ټوله دنیا ته پته ده، د دې خبرې وضاحت ته ضرورت نشته دی چې دا څنګه راغلی دی چې کوم دی. اوس هم دا په خپل حکومت نه چلی، ګورې عمران خان خو په نوم باندې وزیر اعظم دی، خو دا حکومت چې څوک چلی هغه دنیا ته معلومه چې څوک یې چلی، بس دا صرف چې کوم داسې یو کوتک ناست دی، نور حکومت چې کوم دی هغه بل څوک چلی. صحیح شو؟ او بیا دا خبره کوي چې مولانا صاحب هغه تبلیغان خلک جمعات رابلي او مولانا صاحب چې کوم دی خلک هغه روڼتون رابلي، داسې نه. الحمدلله موږ د مولانا صاحب د پالټۍ کسان یو، هر کس چې کوم د خپل جماعت چې کوم دی هغه د مخکېوالي کوشش کوي، د هغه د حمایت کوشش کوي. زه د مولانا صاحب د پالټۍ ملګری یم، د هغه د پالټۍ کس یم، زما د مدرسې طالبانو، زما د مدرسې علماء کرام، موږ به خامخا د مولانا صاحب سپورټ کوو، او الحمدلله موږ داسې نه کوو چې موږ سبقونه قضا کوو او بیټې نه، چې کله موقع راشي هغه چېرته د چوټۍ ورځي او داسې موقع چې هغه سبقونه یې په هغې شوي، مثال طور باندې د ماسپښین نه پسې په هغه ټیمونو کې خو هېڅ اسانه پرې باسي. نو زه به دا خبرو کوم، خلک وایي په پښتو کې متل دی، وایي خبرې ډېرې ورسره یو. زه هم راځه نور پرېږده، په دې ویډیو کې زه خپل واټساپ نمبر ورکوم. صحیح شو؟ تا ته په نظر باندې ښکاري، ته دا مهرباني وکړه، زه ستا نه یو څو تپوسونه کوم، سیاسي تپوسونه نه کوم، نور د نه غټ سوالات نه کوم، ستا نه صرف مونځ اورم، خاص کر دوی قنوت نه اورم، او دغه رنګ ایمان مجمل ایمان مفصل نه اورم، او دغه رنګ ستانه د جنازې موضوع نه بعضې بس د پوښتنې ستانه کوم، ستا مسلماني په دې کې ګورم، نور پرېږده سیاسي خبرې به سیټ غورځو. زما یقین دی ته ماته نه دوی خو ته ورولی شي. صحیح؟ ته چې کوم دی ماته ایمان مجمل او ایمان مفصل نشي ورولی، دغه رنګ چې کوم دی زه به ستا نه شپږم او پنځمه کلمې د هغې تپوس کوم، دغه رنګ ستا به جنازې د مونځ تپوس کوم، ټول دنیا دې به ستا د ویډیو شی کوم، نور خبرې پرېږده انشاءالله. ته ماته د دغې چې کوم دی دیني خبرو جواب راکړه،
کا نور مخکې سیاست خبرې چې کم دی او طرف ته کا ستا په شان خلصري چې کم دی کاغه ډېر راپاسې چې کم دی په هغې باندې مولانا صاحب په لون باندې هېڅ داغ نه لګي ستا مثال هغه سپي دی چې هغه نور ته غابي د هغې په غپلو باندې چې څنګه نور ته چې کم دی هغه څه نقصان نه رسېږي نو دغه رنګ چې کم دی هغه ستا په غپلو باندې الحمدلله مولانا صاحب ته هېڅ نقصان نه رسېږي خو ما سره رابطه وکړه انشاءالله ستا دغه څو تپوسونه کوم او میډیا ته چې کم دی دغه مخامخ کوم الله رب عزت موږ داسې ګډ وډو دغه خبرونو ساتي وما علينا الا البلاغ